وهي آية الكرسي. او دغه آيات آية الكرسي ده. ابو هريرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی پیغمبر علیہ السلام فرمایلی لا تجعلوا بیوتکم قبورا، دا خپل کورونه قبرونه مه ګرځوئ. فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، پس بیشک هغه کور چې په هغې کې سورة بقره لوستی شي نو لا يدخله الشیطان، هغې ته شیطان نه داخلي. نو سورة بقره په کور کې وای نو شیطان به نه راځي کور ته. حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت دی کہ بے شک شیطان چې کله ووري چې په فلاني کور کې سورة بقره لوستی شي نو د هغې کور نه اوځي، چې شیطان ته پته ولګي چې د فلاني کور کې سورة بقره لوستی شي، هغې کور ته ورځي نه که پکې وي نه اوځي. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ داغی پر روایت کے وسر دا لفظ یاد تے وله زرات، شیطان خدا کے کو روزی خوٹی سنا چی اور روانی بوٹ فراشی له زرات. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وی چا چې لس آیاتونه د سورت بقره د شپې اولستل نو دغه کور ته به دغه شپه کې شیطان نه ورځي. ماسخوتن لس آیات ووایې ستاسو دې کور ته به شیطان نه درځي. هغه لس کم آیاتونه دي. الف لام میم نه واخله تر مفلحون پورې څلور آیاتونه دا شو، او آیت الکرسی تر خالدون پورې، آیت الکرسی یو آیات و پسې دوه نور خالدون پورې، او د سورت بقره اخیری درې آیاتونه. نو دا لس آیاتونه چې د شپې دې اووي نو ستاسو کور ته به شیطان نه راځي، غل به نه راځي، دشمن به نه راځي، هیڅ بلا به نه راځي. وی د شیطانانو نه مراد په دې احادیثو کې سرکش او خطرناک شیطانان دي. مردة الشیاطین، هغه سرکش شیطانان. او دا ماشومان قرآن شریف یادوي وی استاد جي سبق یادو خو موږ نه هېرېږي، یاد هم نه پاتې کېږي. نو څه وظیفه شته؟ دا لس آیاتونه ماسخوتن چې کوم طالبان اووی د سورت بقره اول آیاتونه مفلحون پوری، آیات الکرسی تر خالدون پوری، او د بقره اخیری درې آیاتونه کم طالبان چې دا آیاتونه ماسخوتن اووی زوړ سبق به تې شرم ایر نشي، زاړه سبقونه به یادي، هېرېدل به پکې نه وي. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی کہ پیغمبر علیہ السلام یو ځل لښکر لېږه نو په هغې لښکر باندې امیر مقرر کو. نو د امیر مقرر کولو لپاره انټرویو یې اخیسته. نو یو نوعمره زلمی چارا وسته پیغمبر علیہ السلام ته تپوس وکړو وی تا ته د قرآن څه حصه یاده ده؟ نو هغه ویل معیه سورت کذا و کذا، ما سره فلانې فلانې صورت شته، فلانې صورت مې یاد دی، فلانې صورت مې یاد دی، و معیه سورت البقره، ما سره صورت بقره هم شته. نو پیغمبر علیہ السلام تعجب وکړو امعک سورت البقره؟ تا سره صورت بقره هم یاده ده؟ قال نعم. ویلو قال اذهب فانت اميرهم، زت د دوی امیر شولې.
سورت بقره دی یاد ده زته د دې لښکر امیر شولې کمانډر یې ته جوړ کړ. دې حدیث نه دا معلومه شوله چې د منصب او عهدې او مشرۍ لپاره د قرآن مجید زده کړه او پویا د حضور علیه السلام په نظر کې اصلي معیار حسابېده. موجوده وخت کې افسوس د مسلمانانو دنیایي عهدو او منصبونو دپاره نور څیزونه معیار دی او قرآن مجید او د هغې تعلیماتو باندې پویا دې لا د څوک حیثیت نه ورکوي چې ټول قرآن یادي نو اوس یو 20 نمبرې ولا زیاتې ورکوي هم سند به راوړې چې قرآن مې یاد دی نو د قرآن ایله دي د 20 نمبرې. پیغمبر علیه السلام خو امیر لشکر چې جوړی نو یې صورت بقره یاد د امیر لشکر یې جوړ کړی. نور تپوس یې ترې نه دی کړی چې فوجي ټریننګ کې څنګه نور مهارتونه دې څنګه صرف په قرآن یې برتی که امیر یې کړ. عبدالله ابن بریده رضی الله تعالی عنہ د خپل پلار نه نقل کوي وی چې حضور علیه السلام سره ناستم نو ما د هغوی نه واورېدل چې پیغمبر علیه السلام فرمایل چې تعلموا سورة البقرة سورة بقره زده کړئ فإن أخذها برکة وترکها حسرة. د دې لوستل برکت دی د دې پرېښودل حسرت او بدنصیبی ده ولا تستطيعها البطله او اهل باطل په دې قدرت نشي موندلی. اهل باطل نه مراد جادوګر دي چې دا صورت څوک لولي په هغوی جادو اثر نه کوي. د صورتونو نمونه د قرآن مجید د صورتونو نمونه توقیفي دي. توقیفي څه مطلب؟ موقوف دي په نقل د پیغمبر علیه السلام نه، یعنی د صورتونو دا نمونه پیغمبر علیه السلام خپل صحابه کرامو ته ښوولي دي چې د دې صورت دا نوم دی. د دې صورت نوم صورت بقره پیغمبر علیه السلام صحابو ته ښوولې ده. عبدالله ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی منا کې د په منا کې جمره وویشتله. پښتو کې چې خلک وایي شیطانان یې وویشتل، د شیطان ویشتل نه، رمې د جمراتو. نو دا جمرات یې وویشتل، نو بیت الله یې ګس طرف ته راغی، منا یې ښي طرف ته راغله او بیا یې وفرمیل هذا مقام الذي انزلت علیه سورة البقره. دا هغه ځای دی چې د دې په باره کې په صورت بقره کې بیان دی. نو پیغمبر علیه السلام دا نوم ایښی دی چې د دې جمراتو په باره کې آیاتونه صورت بقره کې راغلي دي. د مکې فتحه چې وشوله ورپسې د حنین غزا وشوله. نو د حنین په غزا کې پیغمبر علیه السلام خپلو ملګرو ته آواز کو یا اصحاب سورة البقره، اے د سورت بقرې خاوندانو. نو دا نوم په ګڼو احادیثو کې راغلی دی، د پیغمبر علیه السلام نه نقل دی. سورت بقره کم ځای نازل شوی دی؟ د هجرت نه وروسته نازل شوی دی. دا مدني صورت دی، هجرت نه وروسته نازل دی. اگر چې د ده بعضې آیاتونه په مکه مکرمه کې د حج په موقع باندې نازل شوي دي، خو د مفسرینو په اصطلاح کې هغې ته هم مدني ویل کېږي. او دا صورت د قرآن پاک د ټولو نه لوی صورت دی.
په مدینه منوره کې د ټولو نه اول د سورة بقره آیاتونه نازلېدل شروع شوي دي او په مختلفو زمانو کې مختلف آیاتونه نازلېدل. د دې سورة بقره آیاتونه مختلفو زمانو کې نازل شوي دي تر دې چې د سود متعلق آیاتونه د پیغمبر علیه السلام د عمر اخیری ورځو کې د فتح مکې نه وروسته نازل شوي دي او په دې صورت کې یو آیات دی واتقوا یوما ترجعون فیه الی الله. دا د قرآن پاک بالکل اخیری آیات دی. پس لسم کال د هجرت لسم د ذوالحجې د منا په مقام باندې نازل شوی دی او د هغې نه وروسته پیغمبر علیه السلام اتیا یا څلور نیمې شلې ورځې باقي پاتې و بیا وفات شو. بالکل اخیری آیات دی. د دې صورت اهمیت او عظمت دې نه معلومیږي چې خالد ابن معدان دې ته فسطاط القرآن وایي د قرآن پاک خیمه او په نومونو کې تاسو واورېدل چې صنام القرآن ورته ویلي شوي دي د قرآن قبو. د دې صورت هر یو آیات چې نازلېده نو 80,000 فرشتې به ورسره نازلېدې. علامه ابن عربي رحمت الله علیه فرمایي چې ما د خپلو مشرانو نه اورېدلي دي چې په سورة بقره کې 1000 امر او 1000 پکې نهي او 1000 حکمتونه 1000 واقعات او قصص دي. دغه وجه ده چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په 12 کاله کې سورة بقره سره د تفسیر یاده کړې ده. 12 کاله کې سورة بقره سره د احکامو ټول علمونه هم پکې یادول 12 کاله کې یاد کړی. او د عمر رضی الله تعالی عنہ زوی حضرت عبدالله ابن عمر په 8 کاله کې سره د تفسیر یاد کړی. عمر رضی الله تعالی عنہ چې سورة بقره یاد کړه یو درم خیرات یې کړو اوخې حلال کړ او عام دعوت یې خلکو له که خیرات یې کړی ما سورة بقره یاد کړی. دې سورة فاتحه کې من سوال کو چې اهدنا الصراط المستقیم نو په سورة بقره کې د دغه سوال جواب راغلی دی منظوري وشوله کہ بندہ تاوی چې ما ته صراط مستقیم وخیا هغه صراط مستقیم چې نو ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین. دا کتاب دی چې په دې کې هیڅ شک شبه نشته متقیانو لپاره په دې کې هدایت دی. د سورة بقره د سورة فاتحه سره دا ربط دی او بل ربط یې دا دی چې په سورة فاتحه کې انعمت علیهم هغه خلک چې تا په انعام کړی دی د هغوی ذکر شوی دی. یو غیر المغضوب علیهم غضب والی خلک دا پکې دویم ولا الضالین گمراهان دا پکې دریم. نو په سورة بقره کې د دغه دریو ډلو بیان په ابتدا کې کېږي. په ابتدا کې هدی للمتقین نه پس اولئک علی هدی من ربهم تر دغه پورې د متقیانو بیان دی انعمت علیهم والذی منعم علیهم دا غوی بیان دی. ورپسې په 2 آیاتونو کې خالص کافران ان الذین کفروا سواء علیهم دې 2 آیاتو کې خالص کافران ورپسې ومن الناس اخوا تقریبا 14 آیاتونو کې د منافقانو بیان دی. او دریم ربط دا دی چې سورة فاتحه په دې کې بیان د ربوبیت دی
الله رب العالمین دی او پدې کې بیان د عبودیت دی من بندیان عبادت در نکو سوال در نکو امداد در نغواړو او په دینی مقصدونو یقینی مطلبونو کې په طلب د هدایت باندې سورة فاتحه مشتمل ده او سورة بقره هم مشتمل ده اول په معرفت د رب لکه یؤمنون بالغیب او په عبادات او په متعلقه امور د عباداتو باندې او په طلب د هغې څیزونو کې چې انسان ورته محتاج دی په دنیا او آخرت کې نو دا یو بل سره د فاتحې او د بقرې ربط او مناسبت دی په صورت بقره کې کم مضمون به ذکر کېږي اثبات د رسالت ته پکې پیغمبر علیه السلام د الله پیغمبر دی اثبات د توحید دی پکې او امور مصلحه او منتظمه خو زیات پکې اثبات د رسالت کېږي په اثبات د حقانیت د قرآن سره او په تردید د شکوک و شبهاتو په رسالت محمدي او په رد د ګمراه فرقو لکه یهود نصارا منافقان شو اول شروع د سورت بقرې کېږي د الف لام میم نه دا الف لام میم دیتا حروف مقطعات وی مقطعات جدا جدا یہ الف لام میم تبا علم نوے مرکب نشے ویلے بلکہ جدا جدا بے الف لام میم دا حرفونه چې راشي بعض علما وایي دا د هغه صورتونو چې د کومو صورتونو په اول کې راغلي د دغه صورتونو نومونه دي او څوک وایي چې دا زائد حرفونه دي چې راغلي دي د پاره د تنبیه او د خبردارۍ په قطع کېدلو د کلام او په شروع کېدلو د بل کلام او بعض علماء فرمائی کہ دا خاص اشارات تی اور رازونه دي چې علم دا الله نه علاوه بل چاته نشتا او شاید چې پیغمبر علیه السلام ته د دې علم د یو راز په طور باندې ورکړی شوی دی خو امت ته د ښودنې نه منع کړی شوی چې امت ته یې نه ښیي د دې تبلیغ به نه کوي نو دې وجې نه د پیغمبر علیه السلام نه په دې کې څه را نقل نه دي چې الف لام میم څه معنی څه مطلب پیغمبر علیه السلام نه دي فرمایلي نو دا د الله او د رسول الله صلی الله علیه وسلم ترمنځ راز دی په قرآن پاک کې دا د الله رازونه دي او هر آسماني کتاب کې د الله خاص رازونه وو او د هغې علم الله سره دی موږ پې کوئی ګناه خو د پیدې نه خالی نه دي دا قرآن پاک د بندیانو دپاره امتحان دی قرآن امتحان دی او د امتحان دپاره دا سټوډنټان دوه قسمه دي یو مثال وایو دوه قسمه اسونه دي یو داسې مریړه غوندې اس دی چې د هغه مزاج او طبیعت دا دی چې بس په سوري باندې به پروت یم او یخې یخې اوبه م راته کېږدی او ښه مزېداره ګیا م راته کېږدی او که پوټې ګرمي و نو یو پوټې پکې م راته ولګوی خوراک ساک به کومه او د پاسېدو مې یم خوځوی مې ما نو امتحان څه ته وایي د مزاج خلاف یو کار باندې بنده مجبورول دی ته امتحان وایي نو د ده مزاج آرام طلبي ده
نو د ده د مزاج خلاف دا چې چابک راواله ویې وه ویې زغلوه دې به نه دي خو ویې زغلوه دا امتحان دی د ده او دویم قسم اس دی چې هغه ډېر تکړه دی ښه خوراکونه یې کړي دي سرب دی او د منډې ټریننګ یې هم کړی دی د ګوړ په میدان کې خلک زغلی د دې اس مزاج دا دی چې ما پرېږده چې زه والوځم اوس د ده د مزاج خلاف کار دا دی چې واګې ورته واچو په وروسته یې راکاږه چې ډېر تېز به نه زغلي دغه د ده امتحان دی نو دا عام انسانان دا دقه شانتې دوه قسمه دي یو په دې کې عوام دي نو دا د دې کمزوري اس په شانتې پرېمې ده چې اسم نه کومه لږ ارام وکړمه نو ته لږ چابک ورکړه ویې وه روان شه قرآن زده کړه د قرآن په یو حرف باندې ځان پوه کړه تا ته الله څه ویلي دي عمل ته ځان جوړ کړه نو د عوامو امتحان دا دی چې په دې قرآن ځان پوه کړه او دا دویم قسم کره اسونه دا عالمان دي وی پرېمې ده چې د یوې نقطې څومره رازونه دي چې ځان پې پوه کړمه علم حاصل کړمه نو ته ته واګې واچوه روب ته یې راکاږه حروف مقطعاتو کې به ګورې چیر چاپ نه کې مخکې به نه زغلې نو په عوامو باندې امتحان دی چې په قرآن ځان پوه کړه په خواصو باندې امتحان دی چې هر ځای ته ورځې خو ګورې الف لام میم به نه چیړئ نو قرآن امتحان دی او ګوره پیغمبر علیہ السلام فرمائی من قرأ حرفا من کتاب اللہ دا اللہ دا کتاب نا یو حرف کچا اولستو فلہو به حسنة دلت یونی کی دا والحسنة بعشر امثالها جانا یونی کی یو پلستا لا اقول الف لام میم حرف واذا زنوی مچ الف لام میم حرف دی الف حرف ولام حرف ومیم حرف الف ځان له حرف دی لام ځان له حرف دی میم ځان له حرف دی ګوره د دې تلاوت چې کې او الف لام میم دی وي چې په معنا نه پوهېږي خو پیغمبر علیه السلام مثال کې وویل چې الف لام میم چې د مزرانه چې یو حرف دی الف ځان له لام ځان له میم ځان له نو کم از کم 30 نیکۍ دې په دې وشولې چې بې اودسې او په یاد څه تلاوت کې او لاس نه ور وړي نو الف لام میم باندې 30 نیکۍ دې وګټلې او که با اودسه شولې نو د یو حرف په بدل باندې 25 دي نو 25 75 نیکۍ دې وګټلې او که په مانځه کې په ناستې دي ولوستل د یو حرف په بدل باندې 50 نیکۍ دي نو الف لام میم باندې 150 شولې او که په مانځه کې په ولاړې دې ولوسته نو الف لام میم په یو حرف 100 نیکۍ نو 300 نیکۍ شو ګوره ثواب یې څومره دی په معنی نه پوهېږي ثواب یې دی عالمان فرمایي وی پیغمبر علیه السلام دې ځای کې داسې وفرمایي چې لا اقول الف لام میم حرف دا نه ویم چې الف لام میم حرف دی مثال کې الف لام میم ولې راوړو داسې دی ویلي دا نه ویم چې الحمد یو حرف دی دا نه ویم چې قل هو یو حرف دی او دی وی چې الف لام میم حرف دی دا نه ویم وی دې کې اشاره دی ته ده چې بنده که ته پوهېږې او که نه پوهېږې خو چې تا د قرآن حرف ولوسته 10 نیکۍ دې پرې وشو الف لام میم باندې موږ نه پوهېږو هم پې ثوابونه شته نو د الله کلام د فایدې نه خالي نه دی ذلك الكتاب لا ريب فيه وذلك الكتاب دا هغه کتاب دی لا ريب فيه چې په دې کې هیڅ شک نشته دی قرآن مجید داسې کتاب دی چې د الله د طرف نه کېدو کې شک نشته من جانب الله دی دې کې شک نشته اوس دا ذالکا د عربی ژبې د قاعدې مطابق په ذالکا اشاره کېږي هغې چیز ته چې هغه لرې وي لرې چیز ته چې اشاره کې نو ذالکا به وی او چې نږدې چیز ته اشاره کې نو هذا الف لام میم هذا الكتاب لا ریب فیه دا چې پکارو نو موږ هذا پرېښود او وایي چې ذلک الکتاب
نو د دې خبرې جواب پکار دی. دا زما او ستا مخې ته چې قرآن پروت دی نو دا خو نږدې دی، هذا پکارو نو ذالکه دې ولې راوړو؟ نو لفظ د ذالکه راوړل چې لرې شي ته په اشاره کېږي، په دې غرض راوړی شوی دی چې په دې کې اشاره وشي د دې کتاب هغه لوړ مقام ته، عظیم الشان مقام ته. یعنی دا کتاب د مقام او د مرتبې په اعتبار ډېر لرې مرتبې او مقام والا کتاب دی. د دې کتاب شان ډېر لوی دی. او دویم جواب یې دا دی چې د دې کتاب ذکر د پخوا راځي د پیغمبرانو په کتابونو کې را روان دی. هر پیغمبر په خپله زمانه کې څنګه چې د نبي اخر زمان صلی الله علیه وسلم د راتګ پیشنګویي او زیری به ورکو، دقه شانته د قرآن زیری به هم ورکو چې هغه ته به خدای پاک کتاب ورکوي، هغه قرآن دی. نو دا هغه کتاب دی چې پخوانو کتابونو کې زرګونه کاله روان دی، د دې ذکر را روان دی، دا هغه کتاب دی. مدینه منوره ښکلی ښار دی، ښکلی خلک دي، الله دې ولا ټول مسلمانان دي. د یمن یو بادشاه او هغه بادشاه په دې ټوله دنیا باندې د حکومت کولو اراده کړې وه. نو په هره علاقه چې به ورغې جنګ به یې وکړ، نو علاقه به یې فتح کړله. د دغې بادشاه نوم و تبع. نو مدینه منورې ته سره د لښکر راغی، په مدینه منوره باندې حمله وکړل او جنګ شروع شو. د مدینې منورې خلک ښکلي خلک دي. تبع بادشاه پې لښکر واچو او جنګ ورسره کوي، خو چې ټوله ورځ به جنګ وشو او ماښام به جنګ قرار شو، نو د مدینې منورې خلکو به کور کې سوال جواب کړو، شا به تیاری وکړې ډوډۍ پخې کې. دا د یمن مسافر راغلي دي بې کوره، دوی به څه کوي؟ دوی له ډوډۍ پخې کې. نو ډوډۍ به یې پخې کړو، لښکر کې به یې ډوډۍ ویشلي، ټوله ورځ به یې ورسره جنګ کړو او ماښام به یې پرې ښه خوراک وکړ. نو 4 میاشتې مسلسل تبع بادشاه د مدینې خلکو سره جنګ وکړ او 4 میاشتې هغوی ښه مېلمستیا ونه وکړه. نو اخر کې تبع بادشاه ملګرو ته وویل نورې علاقې خو ډېرې زر زر فتح کېدې او دا ښار نه فتح کېږي، څه وجه ده؟ نو په دغې لښکر کې عالمانو او هغې عالمانو ورته وویل بادشاه ته، وی زمونږ آسماني کتابونو کې چې کوم پیشنګویي راغلې ده هغې کې موږ معلوموو چې دا هغه ښار دی چې نبي اخر زمان صلی الله علیه وسلم به پیدا شي او دلته به تشریف راوړي، دا د هغه د هجرت مقام دی، دا نشي فتح کولی. په دې ځان ستړی کوه ما. د بادشاه په زړه کې د پیغمبر علیه السلام د نوم احترام راغی او د مدینې منورې نه لاس په سر شو، نورې حملې نه کومه. د لښکر کې چې عالمانو د بادشاه نرمي ولیدله، نو بادشاه ته یې وویل وی موږ ته اجازت وکړه چې موږ پاتې شو، که چېرې زموږ په زندګۍ کې نبي اخر زمان صلی الله علیه وسلم تشریف راوړو موږ به ورسره ملاقات وکړو. نو بادشاه یوازې د پاتې کېدو حکم نه، بلکې دغې 400 عالمانو دپاره ځمکه واخیسته او کورونه یې وله جوړ کړي. 400 عالمانو لښکر کې هغوی له کورونه جوړ کړل، یو عالم له یو کور ورکړ او یو کور یې سپیشل تیار کړ پیغمبر علیه السلام دپاره. وی که نبي اخر زمان صلی الله علیه وسلم تشریف راوړ دا یو کور د هغوی ځان لري. او بیا یو خط ولیکه پیغمبر علیه السلام په نوم مبارک باندې چې زه تبع د یمن ستا خادم یم،
که چېرې زما زندګۍ کې ته راغلې زه خپل حکومت پرېږدم او ستا خپې به وینم او تا پسې پیزار ګرځوم به زه به ستا غلام یم او داسې ښکلې د مینې مینې خبرې کړې وې او بیا په دغه 400 عالمانو کې یو مشر عالم له دا خط ورکړ وایي که زه وم زه به خپله خدمت کې حاضر شم که زه نه یم زما خط پیغمبر علیه السلام له ورکړه که ته نه وفات کېږي خپل بچي له دا خط ورکړه ستا بچي دې خپل بچي له ورکړي هم تر دې چې پیغمبر علیه السلام ته به دا خط ورسېږي زما خدمات به ورته وړاندې وي 800 کاله تقریبا چې تېر شو پیغمبر علیه السلام تشریف راوړو او دغه 400 عالمان د پیغمبر علیه السلام په انتظار په مدینه کې دي چې د ښکلې مخ دیدار به کوو د هغې عالمانو په اولاد کې چې چا ته خط میلاو شوی دی د هغې په اولاد کې ابو ایوب انصاري رضی الله تعالی عنه دی چې پیغمبر علیه السلام د هغه په کور کې کډه واړوله نو دا د ابو ایوب په کور کې نه بلکې پیغمبر علیه السلام په خپل کور کې کډه اړولې ده چې تبع بادشاه والا جوړ کړی دی نو دا صورت مدني دی یهود په مدینه منوره کې د تبع یمني د زمانې ده د نبي اخر زمان صلی الله علیه وسلم په انتظار کې آباد شو نو دې آیات چې بالخصوص دوی ته خطاب دی چې دا هغه کتاب دی د کوم پیغمبر په انتظار چې د کلونو د سوونو کالو نه تاسو دلته په انتظار یې نو دا د هغې پیغمبر کتاب دی راشئ دا ومنه دا لرې اشاره ورته په دې ذلک الکتاب لا ریب فیه دا هغه کتاب دی چې د دې په حقانیت کې من جانب الله کېدو کې دې کې هیڅ قسم شک شبه نشته دی لا ریب فیه شک پکې نشته دی د دنیا دا ټول کافران پکې شک نه کوي او خدای وایي شک پکې نشته دی نو د دې به اوس جواب کې نو خبره دا ده چې شک شبه پیدا کېدو لپاره دوه صورتونه دي یو دا چې کلام کې خپله څه غلطي وي نو د هغې په وجه باندې دا کلام محل د شک شبې وګرځېده او دویم دا چې کلام کې شک شبه خو نشته خو د کم علمي او کم فهمۍ په وجه په دې کې شک شبه راځي نو قرآن کې خپله څه غلطي نشته چې دې کې د شک شبه راشي خو که څوک پکې شک شبه کوي نو د هغه دماغ خراب دی هغه کې ضد او عناد دی نو دې دې په خپل کم علمۍ کم فهمۍ او په خراب دماغۍ باندې دې وجاړي او قرآن ته دې نسبت نه کوي چې قرآن کې شک شبه ده او یا دویم جواب دا چې لا ریب فیه دا اخبار دی خبر ورکول خو په معنی د انشاء په معنی د حکم دی پام کوه دې کې شک ونه کړي لا ریب فیه دې کې شک مه کوه دې کتاب کې دا د الله د طرف نه دی ریب څه ته وایي لا ریب فیه ریب قلق النفس و اضطرابها د زړه هغه تشویش او پریشانی او بېچیني دې ته ریب او شک وایي نو د شک په وجه د انسان زړه بېچین او پریشان وي خو چې قرآن په صحیح معنو کې ولولې نو زړه ته به سکون پې حاصل شي نو دې کې شک نشته دې کې آرام دی دې کې تسلي ده مؤمن دپاره هدى للمتقين متقيان دپاره هدايت دی سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين